लफ्ज़ तौबा के सलोर हरफुन दी। नंबर 1 ते, नंबर 2 वाओ, नंबर 3 बे, नंबर 4 हे। دا سلور حرفونه په توبه کې راغلي دي. اوس په دې سلور حرفونو کې ځان له اشارې دي. نمبر 1 تی دا، تیر شوي وخت کې چې د څه بد اعمال کړي دي د هغې نه به دست بردار شي، د هغې نه به ځان وساتي. دا د توبې شرط دی. نو توبه کې سلور حرفونه دي. نمبر 1 تی دا، تی کې اشاره د تیر شوی زندګۍ کې چې څومره ګناهونه دي کړي دي په هغې ندامت اختیار کا، الله ته خپل ملامتیا ښکاره کا او توبه وباسه چې الله بیا به نه کومه. ورپسې واو دی وخت موجوده کې، یعنی انسان چې توبه وباسي نو په دې موجوده وخت کې د لاس په ګناه کې بني، لاس به د ګناه نه پاکي، نو توبه به وباسي، نو بیا به د توبه قبلېږي چې دی وی یا الله زما توبه، نو الله بیا معاف کوي، توبه به قبلېږي. ورپسې دریم حرف هغه د بې ده، باقی مانده زندګۍ کې به دی د نیکۍ کلکه اراده وکړي چې آینده زندګۍ کې به زه د نیکو اعمالو سره مینه لرم او د بدو نه به ځان ساتم، نو د باقی مانده زندګۍ وعده یې موکړله. ورپسې آخري حرف د هې دی. نو هې کې اشاره دې طرف ته ده چې دې بنده دغه درې شرایط په خپله زندګۍ کې راوستل، نو هې کې اشاره دې طرف ته ده چې دې به په هدایت شي، الله به په راه راست باندې راولي، د هر عمل به الله ته مقبول شي او ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. نو په توبه کې سلور حرفونه دي او د توبې سلور شرطونه دي. نو انسان چې توبه وباسي الله یې معاف کوي او د ګناهونه که د سمندر د زګ نه زیات وي، د صحرا د شګو نه زیات وي، د ونو د پاڼو نه زیات وي، د هر څه نه که زیات وي، الله ته به معلوم وي، انسان یې شمیرلم نشي، خو منده چې یو ځل په اخلاص سره توبه وویستا نو الله رب العالمین به معاف کی، ګناه به ورته وبخي او چې کم کړي ګناهونه دی به ول په نیکو باندې بدل کی.